بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د عوامي پیغام نیوز سره زیم فدا محمد. دا وخت کې موږ موجود یو د کمبر پروګرام بریکوټ کم اډه ده، خو مسایل دا دي چې څنګه مهنګایي روانه ده، خلک یې پازاب کړی دی، هر یو طبقې والا یې پازاب کړی دی، کمرتور مهنګایي ده. او وایي د دوی دا وینا ده چې ورځ ته ورځ موږ ته د ډیزل او پټرول دا چې ګرانېږي دا موږ د دې برداشت نه بار شوي ده، او دا کمې کرایانې چې دوی اوس اخلي که نه هغه وایي په دې کې زموږ ګزاره ډېره ګرانه ده. نو دوی خپل مسایل به تاسو ته پیش کوي، تاسو زموږ سره اوسئ. وایي نحمده نصلي علی رسوله الکریم. زما عزتمندو زمونږ را کم وخت نه چې وروره دا کرایه وروره 100 روپۍ کرایه ده، دا تقریبا 4-5 کلونه زیات وشو چې دغه کرایه ده او دغه کرایه ده. دا د مینګورې نه کوم ځای پورې؟ د مینګورې نه ګوګدرې پورې. او وروره دغه کرایه ده زمونږ، او چا سره راکې شر د سره کوي. نو موږ په دغه اوس په مخه باندې سینجي روانه شي 180 روپو ته ورسېده. نو اخر موږ به څه کوو؟ زمونږ ورور ثابت ورس که ګاډه وچلو نو 200 روپۍ موږ ته نه پاتې کېږي. په دې کې وروره خلک کډې به ساتي، په دې به څه کوي؟ زمونږ د پرامن احتجاج دی، لکه سبا نه موږ ګاډي ماډي نه چلوم، په دې ودرولي دي. زمونږ په دې ګواره نه کوي، موږ ضروره صحیح طریقې سره زمونږ کرایم د دې سره زیاته کړو. حکومت ته زموږ دا درخواست دی، ضروره موږ غریبانان یو، زموږ سره د هیلپ وکړي، زموږ د مرګتیا وکړي. موږ به خلک دا کډو په څه ساتي، غلاګانې به کوي، شوکې به کوي. دا زیاتره زموږ سره موږ وروره څنګه چې موږ سره سینجي ګرانه کړه دغه شان موږ کرایم زیاته کړو. 180 روپۍ سینجي د دې باندې موږ څه کوو؟ 80 روپو نه وارې سینجي او خبره روانه شوې ده 180 ته ورسېده. کرایه هم په هغه ځای، کرایه په هغه ځای ده وروره، راغله کرایه ده. اخر موږ به کوو څه؟ زموږ هم واړه واړه بچي دي، سبا زموږ پایجام هړتال ګاډۍ سره اډو چلونه په دې اډه کې ولاړ دي. پرامن هړتال دی زموږ، دا نه کوو چې شر شدت هم نه کوو، پرامن هړتال دی. ګاډۍ به زموږ تاسو اوس څه وایئ چې 10 روپۍ کرایه ورکوئ که نه 60 روپۍ کرایه؟ 60 دا چې 60 پې نور سیوا دي، دا به هلته دومره سي چې نن به ګزاره وشي. خامخا زموږ بچو ته په کوم چاته 200-300 پاتې کېږي. سیوا نشته چې یاره موږ له سیوا راکړې، خو دغه به زموږ بچو ته پاتې کېږي. داسې وروره موبلیل څومره ګران شو، داسې وروره هر څه وروره ګران شي. وروره په 1600 روپۍ باندې تر وړه ده. نو موږ چې 3 ورځې ګاډه وچلو نو موږ تر وړه وړاندې شو اخیستی. اورې نو اخر موږ به څه کوو؟ په دې کې وروره داسې ګاډۍ دي چې پردي ګاډۍ هغه غریبانان چلي، هغو ته 200-300 روپۍ پاتې شي، هغه ځان نه والي که مالک له غریبوالی دی. د هر چا وړه وړه بچي دي، غلاګانې څوک نشي کولی، شوټ موږ نشو کولی. موږ بس دقه کولی شو چې ګاډۍ به نه چلو، ګاډۍ به ودرو، جو که د ولږې مرو کار څه کېږي. زموږ دا درخواست دی که نه سبا زموږ پوره احتجاج دی، او احتجاج کې زموږ کرایه ته د پته سی ان جي د 150 نه دې نه روانه شي، د 3 ورځو کې 180 ته ورسېده، او کرایه زموږ 60 روپۍ ده. نو زموږ حکومت ته دا درخواست دی زموږ کرایه لږ بړاو شي، چې 60 روپۍ سټاپ شي، او دې خوا ګوګدرې ته چلی شي. بریکوټ والا چې دي هغه هم دا کرایې نه کمې دي، د هغو کرایې هم سیوا شي. او بلکې دا کار دی چې یوازې سی ان جي نه ده، دې سره د ګاډي ټایر ټوب دی، موبلین دي، هر یو شی چې دی که نه ګران دي. نو موږ ته په دې کرایو کې واره نه کوي. نو زموږ حکومت ته درخواست دی چې کرایې زموږ سیوا شي. که موږ دلته کرایې چانس سیوا اخلو موږ سره خلک شر کوي. نو سبا زموږ انشاءالله که خیر پرامن احتجاج دی، سبا به ټول ګاډي ولاړي، یو سړی به رانه راوځي. بس په 40 روپۍ باندې بریکوټ واره نه کوي. 4 کاله وشو زما خیال چې دا کرایې چلیږي. نو زموږ دا درخواست دی چې سبا زموږ دا کرایې سیوا شي، چې ګوګدره 40 شي، بریکوټ کم از کم چې که 50 روپۍ کم از کم 60 روپۍ بریکوټ شي، او غالیګۍ مانیار کم از کم دغه 50 روپۍ شي، او تندوړه ګوګدره دا 40 روپۍ شي. سی ان جي په 134 روپۍ باندې وه چې زموږ کرایه دغه کرایه ده، او د 134 نه لاړه بیا 155 ته، د 155 نه لاړه بیا 160 ته، د 160 نه لاړه 170 ته، د 170 نه لاړه دغه ته اوس 180 ته. نو اخر لکه دا روزانه لکه د خوبه راپاسي و یاره دا بجټ بل نوې تازه بجټ و. نو اخر موږ ته هم د دې حکومت څه طریقه وښایي، ځکه چې اے سی له لاړ شي نو اے سی وایي چې تاسو لاړ شئ آر ټي اے له، آر ټي اے والا چې لاړ شي تاسو لاړ شئ اے سی له. نو اخر موږ ته خو د یو مدعي وښایي چې یاره په دې سړي پسې لاړ شئ قانوني طور، ځکه چې موږ چاته د کرایې ووایو چې یاره زموږ د کرایې زیاته پکار ده،
نو هغه موږ ته په جواب کوي چې تاسو سره ثبوت څه دی. نو حقیقت دا خبر هم یو حقیقتي خبره ده چې لکه ته یو شی ته زیات غواړې نو د هغې څه ثبوت خو پیش کول غواړي عوامو ته. نو هغه ثبوت څوک به ورکوي؟ یا به AC ورکوي یا به RTI وال ورکوي. نو AC هم منکر دی دې خبرې نه چېرې زه خو نشم ورکولی دا تاسو لاړ شئ RTI له. RTI والا پسې چې لاړ شي هغه وایي یاره تاسو لاړ شئ AC له. نو لکه د دې مطلب دا شو چې دا لوکل ترانسپورټ چې دی دا د سره دوی په څه کې حسابوي نه. AC د مهرباني وکړي موږ له دې پرچي راکړي که AC راکوي او که RTI ورکوي. حالانکې ذمواري د RTI ده خو RTI وایي چې زما سره دا اتارټي نشته چې زه لوکل ترانسپورټ له دغه ورکړم. نو مهرباني دې وکړي چې موږ له دې پیپر جوړ کړي او د هغې کې دې موږ له د اوډیګرام ګوګدره او تیندوړک دا 40 روپے کرا او مانیار او غالیګي دا 50 روپے او بریکوټ چې دا